يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فائدې دي او فضایل دي چې هغه په حدیثونو کې موږ سره تیر شي او سره روان دي خو په اجمالی طور سره به بیان کما ځان سره یاد ساتي د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر د چندکی او الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده ان المصدقين والمصدقات هغه سړي چې الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې الله په لار کې خرچه کوي واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم الله سبحانه وتعالى به دې اجر د چندکی نو اجر د چندکی د صدقو د لاس د یو فائدہ دویمه فائدہ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې جنت دروازې دي یو دروازه به کې د صدقو والو د پاره ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه څوک چې الله سبحانه تعالی په دین باندې خرچه کوي دغه په لار کې خرچه کوي نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو د پاره ده داغه طرف نه بدت आवाज کیږي او بلنه وکي د دویمه فائدہ دریمه فائدہ چې کوم سړی د الله په لار کې خرچه کوي د الله په دین کې خرچه کوي نو د سینې چې دغه الله سبحانه تعالی کولاو کې د زړه خوشاله د نفس خوشاله الله په قران کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله تعالی سانی لري کولاو کې الله تعالی سانتیا پیدا کی چې کوم سړی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کوي الله تعالی سانتیا پیدا کوي سلورمه فائدہ د ور نه نجات ملويږي په دې صدقو سره رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا د زنانو ټولګي صدقې ورکوي ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېر زیاتې لیدلې نو مطلب دی چې صدقې ورکوي نو د جهنم نه بس شي بچ بشي پنځمه فائدہ د قیامت په ورځ ډېری سختي دی اوږده ورځ ده د نور به د انسانانو تر نږدې شوی د یو میل په فاصله کې وي نو خلک به په خلو کې ډوبي د خپل اعمالو مطابق څوک د پندو پوري څوک د زنګنانو پوري څوک د نامه پوري او څوک د سینې پوري او څوک په کې ولید بالله ومنهم من يلجمه العرق الجامه او بعضو بگی دیسی چې هغه په دې خلو کې بالکل ډوبي نو کته دا غواړي چې قیامت پر ورځ ته سورې ملو شي نو د الله سبحانه تعالی په لار کې به خرچه کې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس د قیامت پر ورځ به هر هغه سړی چې الله په لار کې خرچه کړي نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه تعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي د هغې د لاسه به د باندې ګرمي نه لګي د هغې د لاسه به د باندې نور نه لګي دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت شپږمه فایده موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره چې الله سبحانه تعالی بندګي وکړو او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښي او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ نو د الله چې کوم کارونه خوښتي باغې کې یو کار دا دی احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله په خوخو کارونو کې یو کار دا دی چې ته مسلمان نور باندې خوشحالي راولي هغه له خوراک ورکې دغه سره مرسته وکړي دغه سره منډه ووې هغه باندې خرچه وکړي نو که ته دا وې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه تعالی خوښي نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کول اوومه فایده د صدقو د لاسه ګناهونه ختمي مونږ هر انسان ګناه کې واقع دی سنه سه ګناه کې خو انسان واقع دی من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط څوک دی چې ګناهونه د سره کړی نه دي او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي بلکې د آدم د بچی چې د کمزوري نو دوی نه ګناهونه کوي دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده
چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه وکړو او صدقه ورکړو د څو فایدې شو اتمه فایده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویل ان شاء الله حدیث مخې ته راشي چې کله یو انسان صدقه ورکړي د الله په لار کې نو الله سبحانه وتعالی د صدقه اخلي په ښي لاس کې او بیا د ده لپاره ډېرۍ د صدقه د ده لپاره ډېرۍ ته سوچ وکړئ چې سړي صدقه ورکړي او په سوونو کلونه واوړي د به د صدقه باندې الله سبحانه وتعالی ورله ډېرۍ د هغه وخته پورې چې څو پورې دی د الله سره میلاو شوی نه د هغه وخته پورې د صدقه ډېرېږي د اجر به څومره ډېرېږي نهمه فایده او فضیلت چې کم سړی خرچه وکړي د الله سبحانه وتعالی په لار کې الله ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکوي موږ سره حدیث مخکې تېر شوی تاسو ته به یاد وي چې هر سحر دوه ملایک د هغوی دا ډیوټي ده چې یو دا وایي چې یا الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو ته ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکړي او یا الله چې څوک یې نه کوي او بخل بکی او مال نیولی نو یا الله د مال ولا هلاک کی د مال ولا تباہ کی او ختم کی نو چې کم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي الله سبحانه وتعالی د هغې په بدله کې د ډېر څه ورکوي برکتونه وله ورکوي رحمتونه پرې راوروي د ده په بچو کې برکت وي د ده په کور کې برکت وي د ده په ژوند کې برکت وي لسمه فایده دا ده چې صدقه په هغه اعمالو کې ده چې د دې ثواب ته په لحد کې ملاوي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اذا مات ابن آدم کله چې آدم بچی مړ شي انقطع عمله نو د عمل ختم شي الا عن ثلاث مگر د دریو کارونه چې دریو کارونه ثواب ورته په قبر کې ملاوي نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي صدقه جاریه هغه صدقه چې هغه اجر روان یو سړي خرچه وکړه د الله په لار کې جومات یې جوړ کړو چې څو پورې په دې جومات کې خلک سجدې لګوي څو پورې په دې جومات کې خلک منځونه کوي او قرآنونه وایي نو ثواب یې دغه انسان ته ملاوي یو سړي کوې وویستو چې څو پورې خلک د دې کوې نه وبس کي د ثواب روان یو سړي مدرسه جوړه کړه یو سړي قرآنونه واغستو یو سړي د یتیم کفالت وکړو هغه له تربیت وکړو نو ښه تربیت یې ور وکړو بیا څو پورې چې دا سړی او دا یتیم په نیغه لار رواني او هغه تربیت کوم چې ورته کړی په هغې باندې عمل کوي نو دی ورسره په اجر کې شریک یو لسمه فایده صدقه د انسان په ایمان باندې دلیل دی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الصدقه برهان صدقه دلیل دی په څه باندې په ایمان باندې یو سړی صدقې ورکوي د الله په لار کې نو د دلیل پیش کو په خپل ایمان باندې چې زه مؤمن یم د مؤمن کار د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول دولسمه فایده د دې سره چې دی نه مال پاکیږي مال که ته دا غواړې چې ستا مال پاک شي او مال برکتي شي نو د هغې نه د الله سبحانه وتعالی دپاره ورکوه او دا د فایدې لپاره دا خبره ساتئ د بعضو په زړه کې دا چوري چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه دي دوی چې ته به 2 لک او 3 لک او 4 لک روپۍ به ورکې او 10,000 او 20,000 ریاله به ورکې نه صدقه چې څومره ستا وس رسي ستا د 1 ریال وس رسي خو ورکوې ستا د 5 ریال وس رسي خو ته صدقه ورکوه اصل مقصد دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوه او الله ته ستا حالات معلوم دي نو انسان له پکار دی چې د خپل وس مطابق خرچه کوي د وس مطابق خرچه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول مخکې موږ سره حدیث تیر شو رسول صلی الله علیه وسلم وی اتق النار ولو بشق تمره د اور نه ځان بچ کړئ اگر که د کجوري په یو حصه ورکولو باندې ځان بچ کوئ یو سړی نور طاقت نه رسي دغه طاقت رسي چې یو کجوره راوالي او هغه 2 ټوکړي کوي یو ټوکړه د الله په لار کې ورکړي نو داسې دی کوي دا موږ ښه بهانه نیولې ده چې بس ما سره پیسې ډېرې نشته لکه ته خرچه ونه کړې الله په لار کې بس دعا کوو چې الله حالات برابر کړي حالات خو د قیامت پورې ستا نه برابرېږي موږ ته پته ځکه چې پیسې څومره ډېرېږي ته دعا کوو چې الله حالات ښه برابر کړي او الله حالات ښه برابر کړي دا برابرېږي نه خو داسې ده چې ته د خپلو حالاتو مطابق چې دی نه همیشه خرچه کوو د الله سبحانه وتعالی په دین کې اخرنۍ فایده به ذکر کو هغه ده چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی مصیبتونه لرې کوي حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د صدقې د لاسه رب العالمین د انسانانو مصیبتونه لرې کوي که ته دا غواړې چې ستا اخره خاتمه په ایمان سره شي نو هم صدقې به ورکړې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کړي ځکه چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول د دې سره د بده خاتمه الله سبحانه وتعالی ستانه لرې ساتي او تا به الله د بدې خاتمې نه لرې ساتي
یو واقعه کې د سرجی او قصه کې امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله هغه بس یو کس راغی وته وی چې زه د کلونو نه د خپل شکایت کوم زما د خپل خانه شو او زما د خپل کې دا مرض دی دغه مرض دی د کلونو دا مرض دی نه دي سه علاج هغه علاج دی چې ته پلانیزي کې یو کوی وکنه د مسلمانانو لپاره نو هغه ډیر اړین شو وی دا ته زما د علاج ته تجربه کزاسي تجربه به وکړل شوی ته ګور چې الله سبحانه وتعالى د خپل څنګه خکې پنن لغه کوی وکنه صبح سره الله سبحانه وتعالى د خپل برابر کړي او دغه د خپل کلونو خراب و دا مونږ کې چې دومره مرزونه دي او د دومره مصیبتونه دي مونږ ته ختمي کنه دا یو وجه ده چې مونږ د الله سبحانه وتعالى په لار کې خرچ نه کوو د جیب مونږ بن کړی بالکل دیلم غوټه ور کړی نو خرچې مونږ صرف دغه توایو چې بچو باندې خرچه کوه او په خزه باندې خرچه کوه او د الله سبحانه وتعالى په دین باندې خرچه کول د دې بازو طریقې معمولی خبره ښکاري نه که تاسو د غواړي چې تاسو مسلې حل شي خاص کر کمرونه چې ته مسافرۍ کې دا وي د ډېری مسلې دي نه که تاسو دا وایي چې دا مسلې حل شي او د مصیبتونه ختم شي او د بیماریانو او د مرزونه ختم شي نو دا غي د ختمولو یو طریقه ده چې د الله سبحانه وتعالى په لار کې به صدقې ورکوي د الله سبحانه وتعالى په لار کې به خرچې کوي د یو څو فائدې ماته واست په تادی سره ذکر کړی چې په تاسو کې جذبه